محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. اسماء حسنى پذیل کی دا اللہ و دا الہ تفصیل شروع دا الوہیت صفاتو کے سورۃ النمل کے منگا وہ اوصاف ویلی اللہ د ځمکې اسمان خالق دے. دویم دا چې اسمان او به هغه راوري. دریم دا چې باغچې ګلونه بوټي غلې هغه پیدا کوي. هغې نه رستو بیا فرمایلو امن جعل الارض قرارا، ځمکه چا برقرار ساتلې ده. آیا دا خوځي که نه خوځي؟ د خلکو دې کې اختلاف ہو، خو قرآن نه دا معلومېده چې نه خوځي. د دې په منځ کې دریابونه بهونکې هغه ته الله وایي. دارنګې جعل لها رواسیه، په دې باندې الله درانه غرونه پیدا کړي دي، بوجونه. او هم دا چې جعل بین البحرین حاجزا، د دوه قسمه دریابونو میز کې اوبو میز کې یو پرده پیدا کړې ده. سورۃ الرحمن کې فرمایي لا یبغیان، هغه اوبو یو بل سره نه ملاویږي. دا د الله د الوهیت د هغه د کارسازۍ صفات دي، او قرآن مجید موږ ته د هغې تفصیل کوي. نن چې کوم آیت ویلې دی په کې د الله رب العزت درې صفات په ذکر کوي، د الوهیت درې صفات. یو دا چې یجیب المضطر اذا دعاه، دویم یکشف السوء، او دریم ویجعلکم خلفاء الارض. دا درې اوصاف دي د الوهیت. استقرار تکلیف ته وایي، مصیبت ته وایي. اجابا یجیب و اجابتاً رسیدل قبلول. مستر هغه چاته وایي چې هغه تکلیف کې مبتلائی، مصیبت کې مبتلائی. الله تپوس کوي چې هغه څوک دی چې هغه اجابت کوي د مستر، سوال قبلی ورسیږي تکلیف زده ته. اذا دعاه، کله چې هغه ورته هغه ته آواز وکړي. یعنی یو ذات داسې شته دی په دې عالم کې چې هغه د ټولو تکلیف زپل خلکو تکالیف ختموي. یو ذات داسې شته دی چې ټول خلق هغه ته محتاج دی. که هغه مشرکین یې نو هم ورته آواز کوي، او که مسلمانان یې نو هم ورته تکلیف کې آواز کوي. هغه ذات دی د الله، او کم ذات چې را رسیږي هغې مشکل ته، نو هغې ذات ته الہ ویلی شي. مفسرین د دې لاندې د دعا دوه قسم ذکر کوي. دا اعانت او استعانت د یو عجمی فرق دی. عرب دا فرق نه پیژني چې اعانت جدا چیز دی، استعانت جدا چیز دی. عرب دا نه پیژني. هغه کتابونه چې هغه السنه عقایدو باندې لیکلي شوي دي، نو پای کتابونو کې د دعا دوه قسم لیکلي. یو هغه دعا چې هغه یو داسې چیز طلب کړی شي چې عادتاً هغه د انسان په اختیار کی، یو دغه دعا ده. او یو هغه دعا ده چې عادتاً هغه د انسان په اختیار کې نه، د هغې پوره کول. دوه قسم څیزونه دي. دا تفصیل د عقایدو کتابونو کې موجود دی، لیکن د اعانت او استعانت دا فرق پته نه لګي کوم ځای نه راغلی. مونږ ته معلوم دی، مونږ یې بیانو، لیکن د دې مرجع څه ده، مصدر څه دی، تر اوسه هغه غیر معلوم دی.
استغاثہ اغاثہ یو باب نه دی بیشک لیکن معنوی طور دا یو دی. عربی کې اعانت استعانت بنیادی لحاظ سره یو څیز دی. البته تفصیل مفسرین د دې دا کوي چې یو داسې څیز چې هغه د الله رب العزت په دایره اختیار کې راځي او د مخلوق په دایره اختیار کې نه راځي، نه هغه سوال الله پورې خاص دی. او یو داسې څیز چې هغه د مخلوق په اختیار کې راځي، نو د مخلوق نه هغه غوښتل څه ګناه نه دی. قرآن او حدیث کې د دې بې شمېره شواهد موجود دي. لیکن سوال دا دی چې یو سړی که د الله سره کما بلنه خاص دا هغه مخلوق ته آواز وکړي او مخلوق ته هغه بلنه وکړي، دا به څنګه وي؟ دا قسمه بلنه دا د شرک ده بیا. یعنی یو سړی د یو انسان نه یو داسې امداد غواړي چې عادتاً د هغه په وس کې وي. یو سړی بل ته وایي ماله یو 100 پیسې قرض راکړه، 1,00,000 روپۍ قرض راکړه، امداد مې وکړه، او دا کولی شي انسان. لیکن بعضې داسې امدادونه وي چې هغه انسان نشي کولی. یو سړی یو ژوندي بني آدم ته لړ شي، هغه ته یې ماله اولاد راکړه. اولاد ورکول دا د انسان اختیار کې نه دي. که دغه سړی د ژوندي نه غواړي او که د مړ نه غواړي، دا به شرک دي. څومره چې مونږ کتلی دي د عقایدو کتابونو کې فرق دغه ښیي. د اعانت او استعانت فرق چا نه دی ښولی. فرق دغه دی د شرح العقیدة الطحاویہ نوال آخری کتاب پورې دا سو وګورئ، ټول به دغه تفصیل کوي، مفسرین ټول دغه تفصیل کوي. قرآن کې هم دا ثابت ده چې مونږه د مخلوق نه هغه امداد غوښتی شو چې عادتاً د هغه په اختیار کې. اعینونی بقوه د ذوالقرنین جمله را قرآن مجید لیکلی ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه لین دین به یهودیانو سره او کله کله به د هغې نه قرض هم اخیستل. دا قسمه سوال یا دا قسمه خبرې خلک کولی شي، د غیر مسلمو سره هم کولی شي. دا که مونږ د علماو په ژبه کې ووایو نو یو هغه امدادي چې هغه ما تحت الاسباب وي، او یو هغې چې هغه ما فوق الاسباب وي. بلنه په هغې تکالیفو کې کم چې د انسان په اختیار کې نه وي یا د انسان په اختیار کې وي، خو هغه انسان غایبي بالفرض یي نه. منځ کې ستار ټلیفون نشته دی یا هغه مړ دی بالفرض. نو دا قسمه څیزونه دا د شرک زمره کې راځي. بیا هغه تکالیف کوم چې انسان باندې راځي، مثلا په انسان د تبې تکلیف راغی، دا اولاد د مړینې تکلیف پر راغی، غاښ خوږېدلی شروع شو، پلار یې مړ شو، بل څه ناګهاني آفت پر راغی، نو د انسان او الله ته آواز وکړي، نو مونږ پوه شو چې او د لا اله الا الله تقاضا د پوره کړه. خو کله تکلیف کې دا الله پرېښود او بل خو آواز وکړو، بل څوک که ژوندی دی که مړ دی، ولی دی نبي دی، هر څوک چې دی، خو چې الله پرېږدي او بل چاته آواز وکړي، نو دا خبره صحیح نه ده کړې، دا د شرک ارتکاب دی. قرآن مجید دلته کې دا مسله ښکاره کوي چې امن یجیب المضطر اذا دعاه. مفتاح العلوم کې سکاکی یو ډېر لوی سړی دی، 244 صفحه کې مفتاح العلوم کې لیکلي سکاکی چې د آیت کریمه خاص دی او د مشرکین یو عمل دا مونږ ته ښیي، که هغه ووایي او که ونه وایي هغه، خو زمونږ د خلکو کې مصیبت دا وي چې دی د قرآن خبره نه مني، خو چې عالم ورته وایي پلان کې لیکلي نو بیا ټول وي او چې ټیک ده. قرآن مجید نه دا معلومه ده چې مشکلاتو کې به د مکی مشرکانو الله ته آواز کو، درانه مشکلات، او خصوصاً په دریاب کې واغی الله ته آواز کو.
قرآن مجید دا خبره وہ اتزائی لگل اذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین کشتے کی چکل دی سوارشی نو دی اللہ تا آواز کئی خالص کون کی دا غدا پاردا آواز یعنی مشرکان پدی پوئی گی چے دا دریاب پمیس کے پا طوفان کے دا اللہ نے سوا بل سوک نجات نشی ورکول قرآن دا بار بار لگلی خود سکاکی قول مال لگے معذورتیا دا وجہ پیش کر زمانگ دخل کو دا مرض دے چو قرآن مجید ورطوایا پاگے پروانشتا حدیث ورطوایا دے باب کے دا صحیح حدیث تے آگا نقب لئی بلکہ آراء الرجال بواری چفلانے سوئی دا زمونږ ایمانی معیار ډېر ښکته راغورځېدلی دی عملي معیار هم ډېر ښکته راغورځېدلی دی زمونږ خو دعوه د اعلی اواز دا دی چې اصل د دین قرآن و سنت دی د هغه خلک الله قبلي چې د چا چشمه ورته ولګي د یو خاص سړي نظر چشمه ورته ولګي نو بیا تسلیموي ورنه نه تسلیموي سکاکی وی دا قول دلتا کی آیت کریمہ چرے دا مشرکین و تذکر رخ اب یا آیتنا پیش کلی چے اذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین تو قرآن اگی تو وی چے امن یجیب المضطر اذا دعا دا قول آگا کرے لیکن تفسیر روح المانی کے لیے کلی دا قول بعید تاکہ وجہ دارا چے دا آیت عام دے ٹھیک دا مشرکین بتے پا طریق اولا مراد بھی ازان مسئلہ دا لیکن الفاظ عام دی آگے وقت کے اوس ہم یو سڑے چھ آواز کئی ناغت پا ہر تکلیف کے صرف اللہ رسی دے خبرہ کڑیر وزن دے خود منگ خلق پا دے نپوئی یو لڑ مثال بتا دا در کو اندوان دا چان سوالو نہ گئی د خپل بت نه گئی سلام نه گئی او کدا الله نه گئی د خپل بت نه گئی داغي حاجت سو پورا گئی اللہ پورا گئی قرآن دا غویل غوڑی کائنات کی مافوق الاسباب امداد صرف اور صرف یو اللہ کی کہ یو سڑے د بت نه غواړي ناغل ورکون کې الله دې بت نه دی کہ یو سڑے د عیسیٰ ابن مریم نه غواړي ناغلم ورکون کې الله دې عیسیٰ ابن مریم نه دی او کہ یو سڑے د قبر نه غواړي ناغلم ورکون کې الله دې قبر والا نه دی قرآن دا نظریہ ریز مرز کی چفلان کیے سے امداد کو لشی نہ امن یجیب المضطر اذا دعا مشرکین مکہ کے بشمیرہ خلقو تکلیف کے باغی اللہ تاواز کو خسپا کے داسیو چیڑیر پاخو خپل شرک عکرمہ دا ابو جہل زوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکلا مکہ فتح کلا ناغا او تختے د مکی مکرمین اسلامی نہ قبل والغختل اللہ رب العزت اسباب پیدا کی دے انسان دے ہدایت کشتے تا چکلا آغا سور شو تختے دو حبش تا داغی کشتے گرداب کرالا طوفان کرالا کشتے چلون کے دے ٹول توئی دا اللہ بندگانو اللہ تاوازو کے ٹول مشرکان دی اللہ تاوازو کے اللہ تا دا کم سڑے چھ دا زد پا بنیاد باندے خبرہ نہ منی کنا اگر جائے کہ اخبر زد کارے گئی اگر ویل دخو اللہ تاواز نکو زمونگا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر اختلاف پا دے خبر دے چبل سوکم دا سشترے چاگئے امدادو نکولش لات تے منات تے اوزار حبل دا بودان ندی لات سخیو منات بیشک اگی یو بود چوکڑو لیکن عزا دا خو پیرے دا حبل یو شہید ہو دا د نیکانو بندگانو تصور آغی سرا تصویراتو خیال داغی دا او چکل مونگ آوازو کو ناغا داغی ارواح راشی او زمونگ امداد کئی او دا سوچ دے پاک و ہن کے مڈیر مدو
خدا دې علاقو کې دا سيزونه ختم شوي دي شاید اوس هم باید ځایونو کې انسان چې به مړ شو نو لومبۍ شپه دویمه شپه درېیمه شپه به خلکو د کور په دیوال باندې رڼا کوله او ویل به دا چې فلانی مړ شوی دی هغه کور ته راځي رڼا ورته بله کوي چې زر کور نه لړ شي زموږ استادانو به ویل دومره زر پې تنګ شوی پرې چې کور شپه دی رګي کړه دا تصوراتو کم چې راتلل وخت او فقهای کرام ډېر هوښیار خلک دی د فقهي کتابونو کې دا جملې بار بار لیکلي دي چې څوک دا وایي چې ارواح د مشایخو حاضریږي امدادونه کوي یو څه کوي بل څه کوي نو تعلم یکفر ته پوه شه چې دی د کفر ارتکاب کوي دا د فقهي کتابونو کې شته شامی کې او نور بے شمیره کتابونو کې دا شته چې داسې قسمه تصورات فقها محدثین مفسرین د قرآن دې ته شرک وي خدا شرکی جملے وے اکرما چونکہ د ضد په بنا باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مشن خلاف ہو هغه ویل زدا نه منم هغه ټول خلق ورته وې د الله بندا زموږ تجربه دادا او زموږ یقین دا دی چې دریاب کې د الله نه سوا بل څوک امداد نشي کولی یا خو ته مونږ سره یا الله ووایه چې مونږ ټول نجات مو او کته یا الله نه وی نه مونږ ته دریاب ته ورځو بس ته یوازې مړ شه او خوا یره باندې راغی وی چې ښه داسې خبره ده ټیک ده زه به اواز کوم خو هغې سره یو بله وعده مو کړه هغه وعده دا وه چې یا الله که تا مونږ سره امداد وکړه مونږ له نجات راکړو نو زما وعده دا ده چې زه به زما او خپلې ډوګې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قدمونو مخکې ماتوم زم به هلته هغه د شرک په حالت کې دا لوس کړی دی الله نجات ورکړی دی اوس مونږ عکرمه نه وایو بلکې عکرمه رضی الله تعالی عنه وایو یعنی هغه ایمان راوړلی دی عکرمه بن ابي جهل او رسول الله صلی الله علیه وسلم د داسې خلقو څومره خیال بساته نن کې عالم په دې اصولو پوهی یو نوي ملګري سره یو نوي کس سره هغه څه خرې وي یو ساتي نو خلک هغه پورې عجیبه عجیبه خبرې تړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو چې عکرمه بن ابي جهل را روان د اسلام ایمان قبلونکې الله هغه ته وحی کړی خو خبردار تاسو کې د یو کس د هغه د پلار بد ذکر نه کوي د اسلام طریقه دغه ده یو سړی مسلمان شوی دی نو ستا د هغه پلار سره او د هغه ورور سره سویمه ده مسلمان دی مخلص شوی دی نو که د هغه پلار یا ورور د هغه ښځې د هغه مور هر قسمه برایې کړي دي هغه پیغورونه دله مه ورکوئ دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاقی تعلیمات دي کاش چې زمونږ علما دا وپېژني عوام نه مونږ ګیله نه کوو عوام بیچارهګان ته هېڅ پته نه دا مرض زمونږ د علماو دی هغې خامخا خلقو پورې خاندي مذاق اړوي چې هغې څه نرمه رویه ساتي نو عجیب و غریب خبرې ورپسې کوي قرآن مجید دا قسم آیتونه واته ځای لیکلي دي چې مشرکینو به په تکلیف کې په دغه شان تکلیف کې الله ته واس کو سورۃ الاعراف کې سید آلوسی بغدادي خپل یو تجربه لیکلې ده هغه وایي ګوره داسې خلکو پخوا چې هغوی به یوازې الله تعالی مدد شوی په تکلیف کې ډېر خلک و داسې مسلمانان ټول داسې لیکن چې کله دینی شعور کمزور شو نو خلق شرک طرف تراللو بالخصوص شرک فی الدعا کې بلنه کې الله پریږدي بل ترا مدد شوی یا پیر بابا یا کاکا سیوا یا محمد یا رسول الله یا علی دا عامې چغې او دا خلقو ته ګناه نه ښکاري حاله دا ګناه دی غایبانه آواز که سړی خپل پلار ته کوي او که پیغمبر ته کوي که ولی ته کوي هر چا ته چې کوي دا ګناه دی
غائبانه پکار دا د الله خصوصیت. دا قسمه حرکتونه کوي خلک. تفسیر روح المعانی کې لیکلي دي چې یو ځلې یو بوډا سړی یو شیخ سړی ما ته مخامخ شو او ما ته وویل چې ګوره کله باندې فلانې تکلیف راشي که نه خطب راشي تکالیف راشي الله ته آواز مه کوه ځکه الله خو ډېر مشغول دی ستا آواز واوري یا ونه اوري بلکې فلانې ولی او فلانې ولی او فلانې ولی هغه ته آواز کوه. هغه وی زه لاړو کې ما دا کفر چې د هغه نه ما اورېد نو ما ورته ته ځان د مسلمان وی. ډېره د افسوس خبره ده ډېر لوی خلق دی لیکن د هغې اوازونه د الله په ځای مخلوق دی. په داسې علم به څوک څه کوي چې یو سړی د خپل علم په زور باندې او د هغې په بنیاد الله ونه پېژني د هغه صفات ونه پېژني د دې علم نه څه جوړېږي. کتابونو کې لیکلي دي چې هغه څوک چې هغه جون کې د انسان امداد کولی شي که نه پس د مرګ هغه امداد کولی شي. دا د علاقې علماو کتابونو کې لیکلي بلکې دیم لیکلي چې پیرانی پیر رحمه الله فرمایل چې تکلیف راشي نو ماته آواز کوئ. دا نیکان بدنامي دغه شان. د اسلام بنیادی دعوه توحید دا غي محور هغه دعا عن الله تعالی دا محور د اسلامي عقاید. کورونو کې زنانا چې ډوډۍ ته غورځېږي نه هغه الله ته آواز نه کوي یا کاکا صاحب یا پیر بابا ورس دا رواروي کې خلک وي حال نه دا شرکی کلمات دي جائز کلمات نه دي. پلویوالی کې مغوي خلق رال ماته دغه خبرې وکړې ما د هغې تردید وکړو نو سهار چې بهر ووتم د کوره نو ځای په ځای خلقو ویل زما نوم یې اخیستو چې منکر الاولیاء آلوسی د اولیاءو منکر دی. یعنی چې کله خلقو ته ووایې چې را مدد شي یو الله ته ووایه نو تا ته به دا وایي ته اولیاء نه منې. د دې دویم جواب مه کوې ته الله نه منې. تیرې اصل جواب دغه دی تا الله پرېښی بل ته را مدد شوی ته خو د الله منکر یې سره. یو سړی د ولی انکار کوي هغې ته کافر نه وایي لیکن یو سړی چې د الله د الوهیت انکار کوي کافر مسلمان نه وي. دا دومره نازک خبره ده لیکن خلک دې طرف ته توجه نه کوي د سره اهمیت نه ورکوي. قرآن مجید دلته کې لومبۍ جمله دغه وایي چې امن یجیب المضطر اذا دعاه. زموږ استاد ومانه کوله ټک پټک څوک دی ټک پټک بلا شی دی څه ژوندي دي څه مړه دي. اوس امن یجیب المضطر اذا دعاه څوک دی هغه چې هغه رسیږي یو تکلیف ځپلي ته کله چې هغه ته آواز وکړي څوک را رسي تکلیف کې قرآن وایي الله را رسي. چې ته فلانې را رسي نو مطلب دا چې هغه ته تا الہ ویل دی. ته لا اله الا الله معنی اوس وکړه د قرآن رڼا کې څه وایي لا الہ نشته رې تکلیف کې رسیدونکې الا الله د الله نه سوا بل څوک. مشرکانو چې جنګ کو نو هغوی په دې لفظ پوهېدل. زمونږ خلک جماعتونو کې زر ځله لا اله الا الله وایي ډېر په شوق یې وایي خو پوهېږي وی نه پې پوهېږي ځکه خو ډېر په مزه مزه وایي. دا چې پوهېدی دی به دا کلمه نه ویله. د عوامو ډېر عجیب و غریب صورت حال دی. تراویح کوي که نه په روژه کې ختم به بګېږي ټول خوشحالی سره راغی جماعت ټول ډکې ولې پوهېږي پې نه نور څه وجه نشته پوهېږي پې نه. کله چې په قرآن مجید دی پوه شي الله ګواه دی که دی قرآن خپله راغی ځکه قرآن د انسان نه څه مطالبې کوي دا به کې دا به نه کې عقیده به دې داسي عمل به دې داسي خیالات به دې داسي اخلاقیات به دې داسي معاملات به دې داسي دی ته تیار نه. کم ځای چې ناپوهتیا وي هلته به خلک ډېري او کم ځای چې پوه وي هلته به خلک کمي. دا غوټه که ځان سره دا خبره
دوکه شي خلک فلان کې جماعت ته چې کم ځای ته دی فلاني پکې شته دی وجه دا چې ناپوهه وي قرآن و حدیث نه بې خبره یې ځکه ډېر دي کم خلک چې قرآن و حدیث نه خبرېږي ډېر کوي نو قرآن خبره دا ده امن یجیب المضطر اذا دعاه او دویم ویکشف السوء سو بد حالت لري کوي د انسان غریبي څوک ختموي دا څوک نشي ختمولی مخلوق نشي ختمولی الله ختموي دا دویم صفت دی کشف حالات کشف سو مصیبتونه لرې کول مشکلات لرې کول مصائب لرې کول بد حالات لرې کول د انسان غربت ختمول ملکی حالات بدلول بغیر د اسبابونه ما فوق الاسباب دا د الله خصوصیت کله چې مونږ وایو لا اله معنی څه ده نشته مصیبت لرې کوونکی دی نشته د حالاتو ښه کوونکی الا الله د الله نه سوا بل څوک او دریم ویجعلکم خلفاء الارض او ګرځئ تاسو جوړئ تاسو خلفاء الارض ځمکه کې یو بل پسې آباد لږ سوچ وکړئ دې کې انسان ته یو تنبیه هم دا چې ستا نه مخکې ستا پرې کور کې څوک و ستا جومات کې څوک و ستا ممبر باندې څوک ناست ستا محراب کې څوک به ولاړ او لمونځ به یې کو تنبیه دارا چې د انسان دې دنیا کې د همیشه ژوند نه وي دی به ځي خو دا مخکني چا پیدا کړی دا رستني څوک پیدا کوي کم ذات چې دا کار کوي هغه ته الہ وایي دا د انسان هغه نفسي دلیل دی وفي انفسکم افلا تبصرون الله د خپل خدایي توب دلیل هر انسان کې دننه پیدا کړی دی زمونږ د ځمکې زمونږ نه مخکې زمونږ د مشرانو دی دې جماعتونو کې زمونږ مشرانو جوړونکي وو خدمت کوونکي وو نن هغه کسان نشته دا دلیل د دې دی چې دنیا کې څوک وي نه هغه د همیش دپاره نه وي په دنیا کې د هغه یو خاص ټایم وي چې کله پوره شي نو بیا دنیا نه 2 لاس او 2 خپېځي په دې کې تنبیه ده چې ته خلیفه د دې د همیش دپاره نه یې تا ته الله د څه وخت دپاره دا دنیا سپارلې ده 50 شپېته او یا اتیا کاله عمر به دي بیا خبره ختمه نو دا د خلافت نظام چې یو بل پسې پیدا کېږي بل پسې پیدا کېږي دې ته د الوهیت صفت وایي د لا اله وسه معنی نشته دی یو بل پسې پیدا کوونکی الا الله د الله نه سوا بل څوک دا د الله نظام دی که دا ټول خلک ژوندی په دنیا کې څوک مړ کېدی نه او بچی پیدا کېدی داسې د دنیا کې ونن دا استوګنې ځای نه وی لیکن دا د الله نظام دی دا الله هر کار کې حکمتونه وي خلک سوچ کوي چې الله رب العزت دا ټول خلک یو شان مالدار ولې نه پیدا کوي تر اکثرو غریبانو سوال چې دا ټول که مالدار وي خبر نه وه وی الله را مو مخکې کېږه مونږ ټول الله پیدا کړي یو مونږ کې کومې خوبۍ دي کومې برایې دي په هغې الله پوهېږي الله وایي که دا خلک دې ټول له ما یو شان رزق ورکړی وی نو څه به شوی وی لبغاو فی الارض دې خلکو به ځمکه کې بغاوت کړی د هغې ښکاره دلیل وایي ستا او تجربه کې وایي یو سړی چې غریب یو شان دی خو چې 200 روپۍ لاس کې راشي بیا هغه ټیز په ډبلی نه ماتېږي دا انسانان الله پیدا کړي د ځان په خپله نه پیدا کړی په دې وجه ده کې چې کومې بیمارۍ دي په هغې الله رب العزت پوهېږي او د هغې بیمارۍ علاج سره هم قرآن کې لیکل بل چاته دې ضرورت نشته چې څوک به دا علاج ښیي قرآن دې سړی زده کړي نو هغه علاج به زده کړي چاله چې قرآن نه ورځي هغه په هغه علاج نه پوهېږي دا 3 صفات قرآن ذکر کړل تکلیف لرې کول تکلیف کې رسېدل او انسانان یو بل پسې پیدا کول دې پسې وایي اِلٰهٌ مع الله آیا الله سره په دې صفاتو کې څوک شریک شته دی دا یې څوک شته دی چې هغه تکلیف کې راورسي نن به ټول خلک وایي چې پلانی شته پلانی دی
دلائل پہ خلق پیش کی موضوع حدیث به پیش کی درده کتاب کې لیکلی دی چې کله یو سړي ته تکلیف ورسی کنه او په ځنګل کې دی आवाज وکړي چې اعوذ بدانیال علیه السلام لکه دا حدیث ته او جی کوم دی لیکلی او دا چې څوک پیش کوي یا زناوري ځکه چې دا حدیث ہے زناور کتاب کې لیکلی دا کتاب الحیوان کې لیکلی زناور د زناور د کتابونو نه هغه استدلالات کی دا چې حدیث وې پکار دا و د حدیث کتاب کې وګ زموږ د خلکو عجیبه علمیه ده حدیث باندې نه پوهیږي نه حدیث ویلې چې کم ځای ورته څوک وایي چې دا حدیث دی دا حدیث دی اوس خو د اخباراتو مسله ده جی اخبار کې حدیث لیکلو پتہ نه لګېږي چې دا خلک حدیث سب پیژني حافظ سیوطي لیکلی دی چې ترکه میں پورے یو سړی د استاد نه حدیث نه ویلی دته اجازت نشته چې خبره د حدیث وي ته حافظ سیوطي بده کې څوک ملګری نشته بشک لیکن زما په خیال داغه دا خبره 100% صحیح ده بس خلک راي د اردو کتاب کې وګوري چې هغه اردو کتاب کې سم معنی لیکلي دی هغه معنی په مخه کې اصل علمیه دغه د حدیث په باب کې ډېر احتیاط ضرورت او دا غي وجه دارا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من قال علی قولا یو سړی چې هغه ما باندې یو قول وي ماته نسبت وکړي د یو قول چې ما نه کړي نو دا سړی ځان له جهنم کې ځای جوړي د حدیث په باب کې هر څه حدیث مو ہے اباده کما کلیه وسوي دی معنی صحیح ده معنی صحیح ده څه مطلب تا ته وایم دا ځمکه او اسمان الله پیدا کړی دا صحیح خبره ده که غلطه خبره صحیح ده خو که زه دا وایم چې قال النبي صلی الله علیه وسلم الله خلق السماوات والارض دا رسول الله فرمایلی دي نه معنی خو صحیح ده نسبت غلط دی پوهیږي نه خلک لوی لوی علماء لیکي معنی صحیح دی معنی صحیح ده معنی د صحت خدا مطلب نه چې د الفاظ هم صحیح دي او پیغمبر ته منسوب یہ یو حدیث مضمون دے مضمون صحیح دے بے شک لیکن آیا دا رسول اللہ فرمائے دے دا بغوالی سند دا مضمون صحت باندے دا غی دا مطلب نہیں چمونگ دے دے نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دا خبیہ دارے صحیح خبریں نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکو دا دو گگی خلق پا دے خبرو باندے اللہ چدا تپوسن اوکی نبیاوی قلیلا ما تذکرون تاسم دا منع چې الله سره بل څوک لا نشته دی لیکن ډېر کم خلک په تاسو کې نصیحت تخلیف نصیحت اغستون کې خلک ډېر کم دی یا تذکر یاد ساتلو ته وایي یاد ساتون کې خلک ډېر کم دی مشکل پر راغې الله ته आवाज وکړو الله ښه کړ مشکل یې ختم کړو په دې چې راحت راهي د نبی الله یې قلیلا ما تذکرون ډېر کم یادی تاسو پکار دی چې د انسان حافظه مضبوط وي او د ته یاد دی چې زما رب ما سره څومره احسانات کړي چې کله دی په دغه څیز پوه شي او د احسانات ورته ور یادي نو دی به شرم د الله سره بې وفایي نه کوي الله سره بې وفایي په دې وجه کېږي چې انسان ته هغه نعمتونه نه یاد کم چې الله په ده باندې کړي اقول قولي هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين